زمونږ د کور نه لاندې یو 3 کور و هغه ارتاو شو. یا د پدې خلکو دا کار بند کی واته کاله مخکې ما په دې باندې 28-30 لک روپۍ ورکړي دي. کور باندې دغه لیکل چې یاره دا زه خرڅوم. مونږ خو غریب خلک یو، مونږ خو په خپله څه نشو کولی، خو مونږ د انتظامي طرف ته سترګې دي. خو بهرحال د هغوی یو یره په زړه کې دا زمونږ څوک تپوس وکړي نو دی چې کوم کار کوي نو له پاسه دا کور نه راتېږي. د هر غریب یو ارمان وي چې زما خپل کور وي د کرایې نه خلاص یم، لیکن کله کله پکې ځینې خلک په خپل کور جوړولو پیمانه شي. همدغه رنګ د اکرم محلې په زاګټ اوسیدونکی محمد اقبال ستومانه شوی دی. د غونډۍ په سر تقریبا 1500 فوټه اوچت د کورونو لاندې ځمکې والا کار شروع کړی دی چې د وجې نه یې څه وخت خو د دوی کور ورانېدی شي. د خطرې سره مخ اقبال د پاسون نیوز سره د خبرو اترو په وخت وي. زمونږ دلته کې په دې غره په سر کې کور دی، نو لاندې تې کټۍ شروع ده او ډېر سخت تکلیف دی راته. زمونږ کور چې د غر په سر کې پاتې شو، لارې کوڅې هر څه سره ختمې شوې. نو زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې یاره دا زمونږ څوک تپوس وکړي او سبا له زمونږ کور کې کړي دي، نو که هغه خراب شي یا دا کور پې ارتاو شي نو غټه مسله به راته جوړه شي. زمونږ د کور نه لاندې یو 3 کور و هغه ارتاو شو. اوس زمونږ د کور نمبر دی پکې. نو زمونږ د حکومت ته حکومت خلکو ته دا خواست دی چې را دي شي او زمونږ د ځای معاینه دې وکړي او زمونږ ته ډېر سخت تکلیف دی سبا داسې نو چې مونږ د خاورو ګټو د لاندې پراته یو. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې زموږ محله کې کورونه ډیر دي، خو د دې ځای کناستو سره 3 کورونه وران شوي دي او د نورو کورونو ورانېدو خطره هم ده. زما نوم رحم کریم دی، زه د دې محلې اوسیدونکی یم. په دې ځای باندې چې دا کوم کار روان دی، د دې د وجې نه زموږ د کورونو غورځېدو خطره ده. موږ د اعلی انتظامي نه اعلی انتظامي ته دا ریکویسټ کوو چې را دي شي او د دې ځای انکوایري دي وکړي، یا دې په دې خلکو دا کار بند کړي او یا دې زموږ دا کورونه په دوی خرڅ کړي. کورونه موږ واغستل، دلته د ځمکې کورونه پکې جوړ کړل. اوس دا ځکه په ښکته روان دي، دا کسان کټای کوي. زموږ د کورونو ته خطره ده. نو که زموږ دا کورونه لاړ شي، دی به څوک ذمہواري یا د شپې خدای نه که ورغړي. موږ بچي پکې موږ پکې هم غریبانان خلک. د صمد خان شکریه ادا کوم چې د غریبانو خلکو له ټایم ورکو او دا ټایم خبره ده چې لکه لاندې دا سړي کار کوي نو بر دې نه ګوري چې یاره دا کورونه دي په دې غر په دې سر باندې کورونه دي، نو دی چې کم کار کوي نو له پاسه دا کورونه راتېږي. نو موږ ډي سي ته دغه کوو، خواست کوو په دې خبره نوټس والي او د خلکو سره کینی او د خلکو له خبره جوړه کی. په دې ځای کې کار کولو والا د ځای مالک رحمان الدین وایي چې دا پلاټ د نن نه 8 کاله وړاندې ما اخیستی و، اوس پکې زه کور او جومات جوړوم. خو د دې ځای خلک په موږ اعتراضات کوي چې تاسو په موږ باندې کورونه ورانوئ. ما رحمان الدین نوم دی جی. دا پلاټ ما اخیستی دی تقریبا 8 کاله مخکې مې اخیستی دی. 8 کاله مخکې ما په دې باندې 28-30 لک روپۍ ورکړي دي. د پلاټ سره سره الله رحم کړی د جومات هم ځای دی. اوس مونږ څه خپل ځای هم جوړو، استاد الله کور هم جوړېږي، جومات هم جوړېږي. دلته زمونږ داسې ملګري دي چې هغوی اعتراضات کوي په مونږ باندې چې یاره تاسو کار مه کوئ، برې نه په مونږ زمونږ کوارټرې دي، کورونه دي، دا راغورځېږي. هغه بېله خبره ده چې د هغو ته څه نقصان نشته دی، خو بهرحال د هغوی یو یره په زړه کې ده. نو زما حکومت ته دا درخواست دی چې هغه دې راشي زموږ سره د په دې کې څه کومک وکړي، څه تعاون دې وکړي، زموږ او د نورو ملګرو په منځ کې د کینې څه د مفاهمت لارې دې راوباسي. ولې چې هغه هم هغه به جانب دی چې یاره لکه زموږ ځای ته نقصان دی، ودې وګوري چې نقصان شته یا نشته. زموږ هم حق جوړېږي. ولې چې په دې ځای یو ځای سړی پیسې ورکړي، یو ځای باندې سړی کار کوي، د پاره دې کوي چې یاره زه به دې کور جوړ کړم، دکان به جوړ کړم، یا به هسې د کاروبار څه ځای جوړ کړم. خو د دې سره سره فلحال موږ لګیا یو د جومات کار کوو. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې زموږ سره څه تعاون کولی شي چې په دې کې زموږ له لارې برابر کړي، په دې نور هم څه ضرورت دی چې موږ له هغه پوره کړي. د کلي خلکو او د ځای مالک د ډیپټي کمشنر سوات نه غوښتنه کړې ده چې زموږ په منځ کې دي د مفاهمت فیصلې وکړې شي. د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم، پاسون نیوز، په زاګټ سوات.